بیا خبره راځي د احتساب راځي. احتساب وکړه، بالکل یې وکړه، د الله په نزد یې وکړه، A to Z وکړه، خو پولیټیکل احتساب نه، بېرحمانه احتساب وکړه. زمایم وکړه، د هرې پارټۍ وکړه، د سپینې وکړه، د تورې وکړه. استاد زرتاج ګل آفیشلی یو لیټر کوي، چاته یې کوي؟ د سیکرټري انټیریر منسټرۍ ته یې کوي، وایي زما خور د شبنم ګل ګورئ چې دا د نیکټا ډایرکټر روانې نیشنل ایکشن کاونټر ټیرریزم یو ډپارټمنټ دی او هغې له د سکول نه یو استاد راولي او هغه استاد د نیکټا ډایرکټر لګي. لکه ما چې د دې سوزکي نه پوښتې او د دې ډسپي ورته راته واغوستی. نو آیا زه به په دې پوهېږم؟ زه خو یو پولیټیکل سړی یم. زرتاج ګل خپله خور دې ته وایي نیپوټیزم، دې ته وایي فیورټیزم، دې ته وایي اقربا پروري. چا تپوس وکړو؟ ای د وزارت نه ختمه کړه، ختمه یې نه کړه. نعیم ملک چې هغه ایډوایزر ټو پي ایم دی، د نعیم ملک وراره چې هغه په 14 سکیل کې برتي شو په نادره کې، نن په کراچۍ کې هغه په 18 ګریډ کې دی. چا تپوس وکړو؟ افسوس خبره دا ده. بیا راشه که احتساب کې د 2013 زما د سوات د ډېرو محترمو ایم پي ایګانو ایم ایل ایګانو تاسو ډېر ښه پېژنئ. زه د چا د ذات پات خبرې نه کوم، د احتساب خبره به کوم. ما ته به د پي کې 4 نه د شموزو نه او د ګوګدرې نه شروع وکړي. که په 2013 کې د دو سره د کسټم چور ګاډي نه علاوه او زما د ډېرې غوندې خواره ډېره د خاورو خټو که دغه بنګلۍ په 2013 کې وه، د ده سره ویټ او د ده سره پجیرو او د ده سره دا ګران ګران او قیمتي ګاډي وو. خو زه وایم چې کرپشن یې نه دی کړی. خو که فرض کړه د 2013 نه مخکې بیا د ګاډو او د بنګلو او د جیپانو خاوند نه و، نو راشه راول دې د حلقه پي کې 4 تپوس وکړه د ایم پي اے، بیا دې د 5 او د 6 تپوس وکړه. ما په یو تقریر کې وي ما د بعضې خلکو سره کسټم چور ګاډي وو، اوس د 1.5 کروڑ روپو په جیپانو کې ګرځي. د یو محترم وزیر ورور راته ته کوم بس دا خبرې ولیکې. ما خو تاسو څه نه دي کړي، ته نه وایې چې د 1.5 کروڑ روپو په ګاډي ګرځي. نو ما که ستاسو سره یې نو ځان له په خپله معیشتیان شوئ، غلا یې وکړې ده. نظام ټول ګډوډ دی، مهنګایي ده، هر سړی په تکلیف کې دی، فریاد کې دی. زمونږ خپل غرض نشته. خو یو خبره ده ګورې، کوم قوم چې په ځان رحم نه کوي، د ځان دپاره راوزي نه حرکت نه کوي، نو الله تعالی په داسې قوم رحم نه کوي. مونږ دا جدوجهد به جاري، ځکه مونږ سره وعدې کړې وې خان صاحب. هغه وعدې نن هغه په خپله باندې هغه پوره نه کړې. کم از کم دروغ ویل، د دروغ وعدې کول دا نه دي پکار. د دې سپین دروغې قوم سره زه خپل تقریر په یو شعر سره ختموم. په الیکشن کې راووتو، پی ټي آی به دا ناره وه چې موږ به د غریب لپاره کار کوو، موږ به دیو له مراعات ورکوو، موږ به د دیو ژوند به موږ اسانوو. ولې په هغه وخت کې دیو ته پته نه و چې په پاکستان باندې څومره قرضه ده. هغه څه پټه خبر نه ده، خو ټول دنیا ته پته ده. په هر شي کې دیو دقه بهانه کوي چې په هغه وخت کې قرضې زیاتې اخیستې دي. تاسو خدای دپاره رایښ شئ، د خپل حق به تاسو په خپله تپوس کوئ. که ستاسو دا مطلب دی چې موږ به بس دغه شانتې چپ چاپ یو، موږ نشو راوتی، موږ اواز نشو چتولی، نو د دې خو داسې مثال دی لکه په اکاډې کې چې 2 پهلوانان وي، یو پهلوان بل وایي، بل وایي زه ورته څه نه وایم، چې هغوی د دې ګوټ نه راځي بل ته یې ګزاري او د دې ګوټ نه یې راځي او د بل ته یې ګزاري. نن سبا هغه دنیا نه ده چې خلکو ته به دا پته نه لګېده چې په کراچۍ کې اسلام آباد کې څه کېږي. نن خو په امریکا کې څه چل وشي او په 2 منټو کې دلته په پاکستان کې د خلک خبرې چې څه چل وشو. نو یو داسې سړی چې هغه په خپل وعدې باندې نشي ورتېدی، هغه په خپل کومه خبر چې وکړي په هغې باندې نشي ورتېدی. هی څونه خبرې ته په الیکشن کې کړي دي، اوس یې څه وایي چې یو ټرن چې دی نو دا ډېره ښه پالیسي ده. نو داسې دوغلا او داسې منافق سړی دا حق دی چې دی د دې حکومت وزیر اعظم. تاسو